یو ملک باندې کافرانو حمله کوله ښه نو دوه انګریزان یې راولېږل اختلاف مونږ او تاسو کې انګریزان واچولی ښه بس الله پاک دې د ځمکې نه لرې کړي دا ډېر مضران دي مسلمانانو په منځ کې اختلافونه اچي او د دوی وحدت ختموي او فکر یې ډېر اوږد دی نو په دې ملک کې حمله کوله نو دوه انګریزان یې راولېږل د طالبانو په شکل کې یو مولوي صاحب سره شاګرد که غټ جومات یو او بلې د بل مولوي صاحب سره شاګرد کو غټ جومات او روپۍ ورسره وي او دې شاګرد به استاذ باندې خرچه کوله او روپۍ خو هغوی ورکول نو چې یو شاګرد روپۍ درکوي او خرچه در باندې کوي خبره به نه مني او د ځان ته لوی عالم وي یوه ورځ یې ورته وی مولوي صاحب تا باندې خو ما ډېره خرچه وکړه یاره مثل نه لري یو پوښتنه درنه کوم د اصحاب کهفو د سپي رنګ څنګه هغه ځان سره فکر وکړه کو صورت چې نه راځي وایي به چې د خدای بنده کروڑونه روپۍ مې در باندې ولګوي تا له دا مسله نه درځي هغه وی راشه د ځان نه ورته ووایه ورته وی تورو دغه دواړه انګریزان خو یو بل سره مشوره کیو هغه ته وی تم دا مولوي صاحب نه پوښتنه وکړه هغه ته پوښتنه وکړه د اصحاب کهفو د سپي رنګ څنګه هغه ورته وی سپینو دواړو غلط وي هغه خپل استاذ ته وی چې استاده دا خو ډېره مهمه مسله ده نن یې د جمعې په ورځ وکړه خلکو ته ووایه اصحاب کهفو د سپي رنګ سپینو او دی بل خپل استاذ ته ووایي دواړو د جمعې لمونځ کې ووایي یو یې د اصحاب کهفو د سپي رنګ تورو بل وی سپینو دا دواړه مقتدیان چې یو بل سره ووت مخامخ شو او وهل او ټکول یو یې زمونږ استاد صحیح وایي او دویم یې زمونږ استاد زبردست اختلاف په وطن کې جوړ شو انګریزانو پې حمله وکړه ملک کې ونیو ځکه هغه یو ډلې باندې چې انګریزان راورسېده هغه بلې ډلې ملګرتیا ونه کړه ولې خپل کار به کوي دا هغه تور رنګ والا دي هغه بل باندې چې حمله وکړه خپل کار به کوي دا د سپین رنګ والا دي ذهن کې مو خبره کېناسته نو مولوي صاحب اختلاف دا مسلمانانو په منځ کې ښه نه الله دې ټول مسلمانان متفق او متحد کړي ښه